أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة طه شپاڑسم سپارہ آیات نمبر 37 وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى دین مخی موسیٰ علیہ السلام پینزه دعاگان اکڑلی او پینزه واړه دعاگان ورله الله تعالی قبول کړلی او په دې پینزو دعاګانو کې یو دعا دا وکړه چې الله تعالی حضرت هارون علیہ السلام چې زما رور دی نو دې زما سره په دې کار کې شریک کې نه دی پیغمبر کې دغه لپاره پیغمبري غوښتله وی الله تعالی دا موسی علیہ السلام ټول دعاګانې قبول کړلې پیغمبري ورله رور ورکړله خو الله تعالی چې څومره احسانات پکړي او غټول احسانات ورته ور یاد کړ پیغمبري دومره اوچت چیز دی پیغمبري ختم شوی دا بل پیغمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پس دنیا ته راتلو ول نشته دی تر قیامت پورې بل پیغمبر نشی راتللی خو کار د نبوت چې کوم دی د نبی علیه السلام انبیاء والا کار هغه تر قیامت پورې جاری دی دی امت له الله تعالی انبیاء علیهم السلام والا کار ورکړي دا اوچت کار دی دې ځنه علما دا نکتر اوچتي چې ګوره موسی علیه السلام پینځه دعاګانې وکړلې خو چې کله ضرور د پیغمبرۍ د لپاره درخواست وکړو الله تعالی چې مخکې د پیدایش نه بلکې د حمل نه راواخلي تر مرګه پورې څومره احسانات به الله تعالی کړي وو نو هغه ټول احسانات ورته الله تعالی ور یاد کړي نو هغه احسانات ورته الله تعالی اوس ور یادي ها اذ او ولقد مننا او په تحقیق سره مونږ احسان کړو علیک بتا باندې مرة اخرى یو پیر بیا مدر باندې احسان وکړو اذ باغ وخت او حینا چې مونږ وحی وکړلا یو وحی اصطلاحي ده چې هغه انبیاء علیهم السلام د کیږي د جبرئیل علیه السلام په واسطه باندې او وحی لغوي قرآن مجید کې الله تعالی د مچې د پاروم استعمال کړی ده او دغه رنګ د موسی علیه السلام مور خو پیغمبر نه د هغې دپاره دلته مراد الهام دی یعنی الله وی مونږ له پزړه کې دا خبره ور واچوله اذ اوحینا هر کله چې مونږ الهام وکړو الی امک ستا مور ته ما د هغه څه یوحا چې الهام ورته کیدی شي یعنی د الهام لایق او ستا د مور ان قذفیه چې ته وغورځوه د لرا فی التابوت په صندوق کې فقذفیه بیا وغورځوه د لرا فی الیم په دریاب کې فلیلقه الیم بیا برا وغورځي دا دریاب د لرا فلیلقه الیم بیا به وغورځي دا دریاب حضرت موسی علیه السلام لرا بالساحل په کناره باندې یاخذه چې اونیسی د لره یعنی موسی علیه السلام لره عدو لی زما د دشمن فرعون وعدو له او د دشمن د موسی علیه السلام مور ته الله تعالی سره دا خبر ور واچول چې ته دا موسی علیه السلام دی کله چې اصل کې موسی علیه السلام په هغه کال باندې الله تعالی پیدا کو چې په کم کال باندې فرعون ماشومان علالول او ددنه هارون علیه السلام 3 کال یا 4 کال مشر وي دی په هغه کال باندې پیدا شو په کم کال باندې الله تعالی په کم کال باندې فرعون ماشومان نه علالول دی په هغه کال باندې هارون علیه السلام الله تعالی پیدا کو
او موسی علیه السلام چې په کوم کال الله تعالی پیدا کو نو په دغه کال باندې فرعون ماشومانان علالول نو د دې چې کله حمل پیدا شو زړه کې یاره پیدا شوله چې خدای پاکه دا خو ماشوم پیدا کیږي او چې کله پیدا شي نو د فرعون خلق داغه چې کوم کسان دی هغه ګرځي په کورونو باندې چړو په لاس باندې ګرځي زما د ماشوم به زما غیږ کې علالي دا بس کیږي دې سره فکر پیدا شو اک وخت کې الله تعالی دې زړه کې دا خبره ورواچوله چې څنګه دې پیدا شي دله به صندوق جوړ کې هغه صندوق کې به ورواچي دریاب ته به ورلړه کې او دا دریاب یو نیر د فرعون کور ته تللی دی یا د کور په خوا باندې تللی دی نو د فرعون څخه خلق به هغه به د صندوق راوچت کی او د تربیت په ضد فرعون د خزانه نه کوم او دا ماشوم به تاسو بیا زر واپس کوم لږه غوند جدای به برداشت کی خو دوباره به درته بیا چې کوم دی واپس کوم دا خبره د موسی علی السلام د مور په سړک الله تعالی اچولې و یاخذه چې اونې سي دلرا عدو لی زما دشمن چې کافر فرعون دی وعدو له او د دشمن دی والقیتو او ما اچولیو علیکا پتا باندې محبتا محبت منی د خپل طرفنا محبت یعنی ته محبوب پیدا کړی موسی علیہ السلام ته الله فرمایي ته دومره محبوب پیدا کړی چې چا به درته قتل ډایرکټ په دغه پسله باندې قبضه کول تاسو سره غیر اختیاري محبت پیدا کړي عمدا وجه چې کله اسیه بیبي موسی علیہ السلام ته او قتل ډایرکټ چې کوم محبت ور سره پیدا شو دا خدای لاله ماشوم نه دی پیغمبر خو الله تعالی اسم خیسته پیدا کړی پیغمبر دا بدرنګ الله تعالی نه دی پیدا کړی نه پیغمبر په کمزور نسب کې الله تعالی راوستي دی په خپل خاندان کې الله تعالی پیدا کړی او دی چې کوم دی خپل الله تعالی د دی وجه لقمان حکیم صاحب چې خلک یادې کې لقمان حکیم صاحب نو د مبارک چې کوم دی اختلاف دی سوګوي پیغمبر دی سوګوي دا پیغمبر نه دی د الله تعالی ولی دی دا چې پیغمبرای کې چې اختلاف پیدا شي دغه ولایت د یقیني وي نو دې د رنګ تک تورو دی وجه علماء وی چې پیغمبر الله تعالی بدرنګ نه پیدا کی دا پیغمبر نه دی خدای الله تعالی لوی ولی دی والقیت او ما واچو علیک بتابانی محبتا محبت منی د خپل طرفنا ته محبوب جوړ کې د خپل طرفنا ولتصنع د پاره دی چې ستا تربیت وشي علی عینی زما په نگرانی کې الله تعالی و چې ستا تربیت زما په نگرانی کې وشي اذ تمشي هر کله چې تللا اختو کا یاد کا غوخ تمشي چې تللا اختو کا خورستا فتقولون هغه اوي هل ادلکم ایاز اوخه متا سوت علی من هغه سوک یکفلوه چې د تربیت کی دی او پالی فرجعناک بیا مون واپس کړه ته الی امک استا مورتا کید پر دی تقرج یغشی عینها سترګ د هغه ولا تحزن او هغه غمجن نشي وقتلت دې تفسیر رست دی حدیث کې را روان دی وجنه صرف لفظي ترجمه کوم دا حدیث کې دی بیا ټول تفصیل را روان دی وقتلت او قتل کو نفسا یو نفس فنجیناک عقبتی وجلو نو دا احسان بهم الله تعالی کوي فنجیناک بیا موږ نجات در کو تا من الغم د غم نه د تکلیف نه وفتناک او ته موږ په ازمیخ کې واچولې فتونا په ازمیخ اچول سره دی حدیث ته چې کوم دی حدیث فتون ویل شي دا حدیث فتون دی حدیث ته ویل شي او دا سنن نسائی او د کتابونو تفسیر را نقل کړی دی تفسیر ابن کثیر هغه هم چې کوم دی دا حدیث را نقل کړی دی حدیث دا دی چې قاسم بن ایوب رضی الله عنه فرمایي چې ماته سعید بن جبیر خبر را کړو چې ماته د عبد الله بن عباس نه د دې آیات ما عبد الله بن عباس رضی الله عنه د دې آیات تفسیر وغوښتو چې ماته د دې آیات تفسیر وکا چې موسی علیه السلام ته الله تعالی فرمایي چې فتناک فتونا پدې کې دا فتون ستوي فتون نسم مراد دي وی ماته عبد الله بن عباس رضی الله عنه فرمایل چې دې تفصیل ډیر وګد دی سحر وختي را شم د دې تفصیل بدرته وکم وی سحر وختي را علم وی چر علم وی د عبد الله بن عباس رضی الله عنه می تاسو کو تاسو ما سره پرون وعده کړی و چې د فتون تفسیر به د سبا کوم ډیر وګد نو سحر وختي را شم زه وختي را علم سره د تفسیر وکا وی عبد الله بن عباس رضی الله عنه فرمایلی
چې ورځ د فرعون او د فرعون چې کوم ملګری و د هغې په منځ کې دا ذکر وشو چې ابراهیم علیه السلام سره الله تعالی وعده کړې وه چې زه به ستا په اولاد کې ذریت کې پیغمبر او بادشاہ به الله تعالی د ابراهیم علیه السلام په اولاد کې به الله تعالی پیغمبر او بادشاہ پیدا کړي پیغمبر به ومي او بادشاہ به ومي دا خبره یو کس وکړه نو بعضې خلک راپاسېدو هغې وی چې دا بني اسرائیل خو اوس هم په انتظار کې دي دوی تر اوسه پورې وی چې دا یوسف بن یعقوب علیه السلام یعنی یوسف علیه السلام خو چې هغه کله وفات شو نو دوی وی چې د دې حدیث مصداق دا نه دی یعنی د دې وعدې مصداق دا نه دی چې الله تعالی ابراهیم علیه السلام سره کومه وعده کړې وه چې ستا په خاندان کې به زه پیغمبر او بادشاه پیدا کوم نو هغه یوسف علیه السلام نه بلکې هغه بل پیغمبر دی چې هغه به وروستو راځي چونکې بني اسرائیل ټول دا غلامانو او زنانې وینځې وې ټول به چې کوم دی سخت کارونه په دې باندې فرعون او د فرعون خلکو کول نو چې کله هغې دا خبره وکړې بني اسرائیل ډېر کلک په تمه دي نو فرعون سره فکر پیدا شو چې یاره په دې کې پیغمبر راځي نو پیغمبر خو پیغمبر یې خو بیا د خپل قوم د غلامۍ نه ازادي او زما د بادشاهي به دړې وړي شي نو د هغه وخت نه خپل ټول کسان راوغوښتل او مشوره یې ورسره وکړله چې یاره څه چل وکړو نو دوی ورته وی چې داسې کار به وکړو چې بس بني اسرائیلو که کوم ماشوم پیدا کېږي نو هغه به حلالو نو بس شورې وکړه بني اسرائیلو باندې شروع وکړله کسان یې مقرر کړل خپل کورونه څنګه چې دا پولې واله ګرځي او ټول کورونه ورته معلوم وي دقه شان کسان یې مقرر کړل او هر کور ته به تلل چاړه به ورسره وه چې کوم ماشوم به یې مونتو د مخې سره به یې حلاله داسې ماشومان چې د مور په غېږ کې به مور به ورته کتل دا ظالمان به لړل هغه به د مور په غېږ کې چې کوم دی حلاله نو ماشومانان یې حلالول شروع کړو نو بعضې بني اسرائیلو پکې ووي بعضې قبطیانو د موسی چې کوم کسانو چېرې دا بني اسرائیل دا خو زمونږ مزدوران خلک دی سخت کارونه موږ د دې نه اخلو نو چې د دې ټول ماشومان موږ حلالو بوډاګان به مړه شي نو صرف زنانه به پاتې شي زنانه خو کار نشي کولی زموږ د خدمتونه به څوک دا بیا موږ په خپله باندې وو نو مشوره یې وکړله چې یو کالو ماشومان حلالو یو کالو ماشومان پرېږدو ځکه چې کم سے کم څه نسل خو زموږ د خادمتوب دپاره زموږ د غلامۍ دپاره پاتې شي که او چې یو کال یې موږ حلالو بل کال یې پرېږدو نو دې کې دومره خلک نه پیدا کېږي چې زموږ بادشاهي به دړې وړېږي نو دا فیصله یې وکړله نبي هارون علیه السلام الله تعالی په هغه کال پیدا کو چې په کم کال باندې دی ماشومانان نه حلالول د ماشومانانو د نه حلالېدو کالو په هغه کال باندې الله تعالی حضرت هارون علیه السلام پیدا کو او دا د موسی علیه السلام نه 3 یا 4 کاله مشر موسی علیه السلام الله تعالی په هغه کال باندې چې په کم کال باندې ماشومانان فرعونیانو حلالول نو د مور چې څنګه حمل وشو دې سره یره پیدا شوله چې خدای پاکه په دې کال خو ماشومانان حلالېږي زما دا بچی چې پیدا شي دا خو به دا ظالمان حلالي دا به څه کېږي او دا ډېر ګران کار دی مور ډېر تکلیف برداشت کړي په دې بچي باندې نو اول د مور د زړه ټوکړه وي نو دې سره غم پیدا شو نو الله تعالی ورته زړه کې دا خبره واچوله خفه کېږه مو بچی چې د څنګه پیدا شي نو فوراً به صندوق جوړ کړي او صندوق ته به چې کوم دی ور اولي او صندوق په چې کوم دی دریاب ته ورلړه کړي او چې کله دریاب ته ورلړه کړي نو دا بچی به تا ته چې کوم دی واپس دا به د فرعون کور ته لړ شي او د فرعون په مال به تربیت کېږي او د هغې نه وروسته به دا بچی زه تا ته واپس کوم دا خبره حضرت موسی علیه السلام مور ته الله تعالی په زړه کې دا خبره ور واچوله چې کله دا خبره ور واچوله نو دغه کار خو د حلالېدو و که نه چې څنګه موسی علیه السلام پیدا شو نو فوراً یې مور صندوق جوړ کو او دا بچی ورته ور واچو عبدالله ابن عباس رضی الله عنه وفرمایل سعید بن جبیر رضی الله عنه ته ورته وی دا اوله واقعه و د فتون چې موسی علیه السلام ته پیښه شوله دا ډومبنې ازمې خو چې موسی علیه السلام څنګه پیدا شو نو بس د خو مرګ و خو الله تعالی ورته دا خبره ور واچوله الله پې دا ازمیخ راوستو د دې ازمیخ نه وباسو مور صندوق جوړ کو چې کله صندوق جوړ کو نو هغه صندوق چې کله دریاب ته ورغورځو شیطان ورته زړه کې وسوسه واچوله چې دا ته څه کوې دا ځان سره وساته خو د فرعون خلک راشي ستا غېږ کې حلال کړي نو کم سے کم کفن خو به ورته ور واچوې که نه ستا د سترګو د وړاندې خو به وي که نه خښ خو به یې کړې که نه نو ته د میانو د خوراک کوې
نو دې هغه وسوسه دفع کړله او موسی علیه السلام یې ورته وکړو دریای نیل ته. د هغې نه چې کوم دی د موسی علیه السلام خور او دا پسې غلې غلې تلله. د صندوق نیغ چې کوم دی د فرعون وینځو به چې کوم ځای کې غسل کو لامبل به کوم ځای کې به جامې وینځلې هغه نیر په کوم ځای کې اکه ځای ته چې کله دا صندوق ورسېدو نو د اکه ځای کې د هغه وینځې ولاړه وي چې دا صندوق چې کوم دی راوچت نو چې څنګه دا صندوق راوچت کو که نه نو د نور وینځو ته چې موږ کولوه دا به ډایرک خپلې نیکې راووسو اسیر رضی الله عنها له که مونږ یې دلته کولو کو دې کې قیمتي څیز وي نو که مونږ ډېر وایو چې مونږ ته نه دی اخیستی خو هغه به چې تاسو کولو کړی تاسو ته اخیستی نو دا صندوق چې کوم دی موږ کولوه نو دا صندوق چې کوم دی اسیر رضی الله عنها له چې کوم دی ووړو ډایرکو او هغې چې څنګه دا سر ته کولو کو په هغې کې حضرت موسی علیه السلام پروت نو یو فورا د اسیر زړه ته چې کوم دی محبت د موسی علیه السلام محبت راغی. وی دا تفسیر دی چې الله تعالی فرمایي چې والقیت علیک محبة مني چې ما واچو په تا باندې محبت د خپل طرف نه د خپل طرف نه مې ته محبوب جوړ کړی چې څنګه درته هغې وکتل نو ستا سره محبت پیدا شو د هغې د محبت ته وجې نه ته د مرګ نه هم بچ شو الله تعالی بچ کړی. نو چې دې څنګه راواغستو نو د فرعون کسان ډایرکټ چړو په لاس باندې ور ورسېدل چې دا ماشوم موږ الالو. وی عبدالله ابن عباس رضی الله عنه وفرمایل سعید بن جبیر رضی الله عنه ته چې دا دویمه واقعه و د فتون چې موسی علیه السلام ته راپېښه شوه. دا دویمه واقعه و د فتون یعنې د ازمیخ دا دویم ازمیخ په موسی علیه السلام باندې چې الله تعالی دغلته هم د مرګ نه بچ کړو. اسیر رضی الله عنه ورته ووی وی دې ټیک ته تاسو حلال کې خو لږ صبر وکړئ ما ته زه د خپل خاوند سره مشوره کوم د فرعون سره خو هغه زما خبره ومنله او هغه وی چې مې حلالوئ نو تاسو سره سویم ده مې حلالوئ که نه او که نه هغه وی چې حلال یې کړئ چې تاسو بیا حلال کړئ او دا یو ماشوم دی به څه د فرعون نه بادشاهي واخلي. نو دا لاړله نو موسی د فرعون د چې کله د اسیه رضی الله عنها لاړله نو اسیه رضی الله عنها ورته وی چې ګوره دا ماشوم دی دا زما هم د سترګو یخوالی دی ډېر محبوب دی او ستا هم د سترګو یخوالی دی لهذا دې مه حلالوه او دې به ستا بادشاهي څه دلې وړي کړي. وی فرعون ورته وی چې ستا د سترګو یخوالی دی او زما د سترګو یخوالی نه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل وی زما دې په الله تعالی باندې قسم وي خو چېرې دې فرعون په دغه ټیم کې ویلې وي چې دا زما د سترګو یخوالی دی نو الله تعالی به دې فرعون ته هم هدایت نصیب کړي څنګه چې اسیر رضی الله عنه ته هدایت نصیب کو او نبی علیه السلام فرمایي چې دا به زما په نکاح کې وي اسیر رضی الله عنه. نو څنګه چې دې ته هدایت نصیب کو نبی اسلام قسم وخوړ کو دې ظالم ویلې وي چې دا زما هم د سترګو یخوالی دی که نه وی الله تعالی به دې ته هم هدایت نصیب کړي د پیغمبر د وجې نه خو دې دا خبره ونه کړه زما د سترګو یخوالی نه دی او اسیر رضی الله عنه ته حواله کړو وی خیر دی بس دې پالنو وی دې پالو اسیر رضی الله عنه سره بیا به د پین اغستو د چاتین اغستو نو اسیر رضی الله عنه بیا پریشان شو یار دا ماشوم خو به وفات شي مړه به شي نو دا وینځې پسې کړه چې تاسو دې ښار کې دا ماشوم چې چا له بوځه چې کمې ښځې ته د واغستو نو بس هغې له به زه تنخوا هم ورکوم چې دغه څه غواړي وله بیا ورکوم خو لهذا دومره وکړه چې د دې له څوک دوسې پیدا کړه چې د دې چې دې له پی ورکوي نو دا ښځې پاره شولې دا وینځې پاره شولې یو ښار ته ځي بل ښار ته ځي بل ښار ته ځي وی دې کې د موسی علیه السلام د مور سره فکر و او د مور نه هغه واده هم یېره شوې وه چې الله تعالی ورسره کوم په حالت ته حمل کې کړې وه چې دا بچی به زه تا ته واپس کوم دا واده دې یېره شوې وه دې سره فکر چې زما دا بچی به میانو به خوړلي که مارغانو به خوړلي چې مړه به یې که ژوندي به یې خپلې لور ته ویې ورشه وګوره رور دی چې تبار چا نه تپوس وکړه نو دا چې څنګه راووته نو دا فرعون دا وینځې ګرځېدې نو دې وینځې نه دې تپوس کوي څه کوئ ورته یې منکر یو ماشوم پیدا شوی دی او هغه ماشوم د بل چا پی نه اخلي هغې له داسې زنانه پکار ده چې دا ماشوم چې کوم دی دغه کي دا پی وله ورکړي نو د فرعون ښځه به ورله تنخوا هم ورکوي او د ماشوم له هم هر څه ورکوي بس دا ښځه چې څه غواړي هغه به ورله ورکوي. وي دې ورته وي چې ما ته یو ښځه داسې معلومه ده چې هغه به دله پی هم ورکړي دی به یې پی هم واخلي او هغه به د ده په ډېرې خیرخواهۍ او محبت سره تربیت او پرورش وکړي. د فرعون هغه وینځې چې هغه شکیانې شوې وي کیدای شي دا د دې ماشوم چې دا څنګه شکیانې شوې دا کلکه ونیسله ورته دا هغې ما په دې نیت نه دی ویلې چې هغه په خیرخواهۍ محبت سره د پرورش وکړي په دې نیت مې و چې فرعون بادشاه دی چې د بادشاه زوی دی د بادشاه زوی شوی دی نو د هغه تربیت چې څوک کوي نو مخامخ په محبت سره کوي
ځکه چې تمه او لالچ به وي نو ما د تمه او لالچ دپاره د محبت ته لفظ استعمال کو نو هغه پرېښودله عبدالله ابن عباس سعید بن جبیر رضی الله عنه وی دا درېیمه واقعه وه د فتون چې د حضرت موسی علیه السلام سره پیښه شوله دا درېیمه واقعه وه د هغې نه وروستو چې کله د موسی علیه السلام مور ته د خورې چې کوم دی خبر وکړو د موسی علیه السلام د خور چې ښځې راغلي دي او هغه ماشوم زمونږ ورور یې راوستی دی نو دا راووتله وي څه چل دی ورته ویې چې د فرعون ټبر دی غواړي دی چې وکتل نو تی د واغسته دې ته خو پته و چې زما زوی دی او دا پیغمبر دی الله تعالی راته وحي کړی دا چې دی به زه تا ته واپس کوم نو دا څوک دی نو دی پردي پی نه اخلي دی به خامخا زما پی اخلي نو دا چې کوم دی د فرعون ښځې اسیر رضی الله عنها هغې طلب کړله چې دا څنګه لاړله هلته کې نو بس دې ځان هم څه بې پروا غونده کې کو هلته کې بې پروا یې داسې کو دې ته د الله تعالی هغه وعده را یاده شو چې الله تعالی دا به زه تا ته واپس کوم دا څنګه ورننوتله نو هغې ورته چې ته زمونږ د ماشوم له پی ورکړه چې دې اخلي او که نه اخلي نو خو واغستو پی نو هغې ورته چې تاله به زه تنخوا در کوم دلته کې مونږ سره یې دی ورته وایي نه زه دلته څه کوم زما خو هلته کې بل ماشوم دی زه به هغه له هم پی ورکوم زه چې هغه پاتې کېږم نه یو که دوه رکعه ده ماشوم به د ځان سره بوځم او هلته به تربیت د دې نه ښه کوم نو ما سره په خپل کور کې زه به تربیت کوم هغې ورته وایي ټیک ته سړی ځان سره یې بوځه چې دا ماشوم رانه خراب نه شي سره مې ډېر محبت نو د موسی علیه السلام مور خپل بچی موسی علیه السلام د ځان سره راوستو او کور کې به تربیت کو او د فرعون نه به ورله چې کوم دي تحفې او تخایب هم راتلو تنخوا به ورله هم راتلله څه وخت تېر شو چې کله وخت تېر شو دې سه لوی شو نو اسیر رضی الله عنها وی چې یاره دا ماشوم مونږ کره راولی زما دا بچی مونږ کره راولی چې زه یې لږ وینم خو د هغې نه مخکې خپلو ټولو وینځو خپلو ټولو غلامانو خادمانو ته ووی چې ټول به د هغه درون استقبال کوئ او زه په خپله معاینه کوم زه به ناست یم زه به ګورم او ټول به ورله قسمه قسم تحفې ورکوئ او زه به ګورم چې څوک ښکلې تحفه ورکوي چې موسی علیه السلام څنګه راغی که نه نو ټول یې ډېر درون استقبال وکړو او د تحفو دا باران به جوړو او بیا اسیر رضی الله عنها د ځان سره دننه بوتو او هغې ورله ډېرې قیمتي تحفې ورکړې او هغه ټولې تحفې د موسی علیه السلام مور بیبي ته چې کوم دی حواله کړې نو چې څنګه یې حواله کړې نو اسیر رضی الله عنها دې غېږ کې راواغستو د فرعون له دربار ته راوستو چې څنګه یې فرعون له دربار ته راوستو که نه نو دې خو ماشوم و نو وي دې د ګیرې نه ونیسو یو ټک یې ته وباسو څنګه یې د ټک وباسو چې بس فرعون بیا هغه جلاتیانو ته حکم وکړو بیا شوي دا خو هغه ماشوم دی یو بوډوګولي زمانه کړسونه وباسي نو چې دې لوی شي دی به بیا لاس څه کوي نو راشه بس دې قتل کوي دلته عبدالله ابن عباس فرمایي سعید بن جبیر رضی الله عنه وی دا پنځمه واقعه وه د فتون چې موسی علیه السلام ته راپېښه شوله دا پنځم امتحان راغی پنځم امتحان پې دا راغی نو چې کله هغه کسان چې کوم دی راوغوښتلو اسیر رضی الله په منډه باندې لاړه ورته وایي ته داسې څه کوې دا خو ماشوم دی دې نه پوهېږي د دې امتحان واخله نو چې یو طرف ته ورته دوه ملغلرې کېښودې بل طرف ته ورته دوه سکروټې کېښودې نو موسی علیه السلام دغه د اسیر رضی الله عنها وی هغې ورته کړو د سکروټو ته یې لاس کړو نو چې بس دی خو بیا په ماشومتوب باندې ځان یې څپېړه ایستې ده او که نه سکروټو ته یې لاس نه کړو ملغلرو ته یې لاس کړو نو بیا دی هوښیار دی بیا قتل که خیر دی وی هغه چې ورمنډه کړه نو روایتو کې راځي چې د ملغلرو ته نه لاس کړو سکروټو ته یې لاس کړو او بعضې روایتو کې راځي جبریل علیه السلام په زور باندې دا لاس سکروټو ته کړو هغه سکروټ یې راواغست نو فرعون هلته کې هم دی بیا پرېښودو چې یاره دا هغه ماشوم نه دی وي دا پنځم امتحانو په حضرت موسی علیه السلام باندې چې الله تعالی راوستو دا نور واقع بیا سبا دا ډېر اوږد حدیث دی نور بیا سبا ووایو انشاءالله دا معنا به هم بیا سبا وکړو انشاءالله د تفسیر به هم بیا سبا وکړو انشاءالله سبحان الله بحمده سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله